بسم الله الرحمن الرحیم. امام صاحب پر منځ باندې ولاړ ده. لمانځه دوران مقتدی رالی، حکم دوران کې رالی. په دغه حالت کې چې امام صاحب باندې سجده ساوه واجب سلی وه او دی په سجده ساوې باندې لګیا و، هغه یې ادا کوله او مقتدی په دغه دوران باندې رالی او دې سجده ساوې چې ورسره شامل سه. اوس په دا مقتدی باندې دا سجده ساوه پوره کول واجب دي که د یوه سجده دپاره کافي ده؟ ډېره اهمه مسله ده. یو مقتدی راځي امام سره په لمانځه شریک سه، امام صاحب په سجده ساوې باندې لګیا و، سجده ساوې ادا کوله، چې غلطي په وجه باندې په امام سجده ساوه واجبه وه، نو سجده ساوې ادا کوله چې مقتدی په لمانځه چې ورسره شریک سه. امام چې کله سلام واړولی لمانځه نه فارغ سه، مقتدی ودرېدی او خپل لمونځ شروع کړو. اوس په دا مقتدی په اخیره چې څه کوي، هغه یوه سجده به ادا کوي که نه به ادا کوي؟ مقتدی د دلته په کار ده چې کله د امام سره یوه سجده ونیوله، یوه سجده د نه لاړه. اوس چې کله مقتدی لمونځ ادا کوي نو مقتدی ته دا په کار ده چې په دغه وخت باندې دپاره د یوه سجده کافي ده چې کومه د امام سره نیولې ده. لہذا دته دا نه دي په کار چې د لمانځه نه سلام لمانځه نه بعده د هغه سجده ادا کړي. نو مقتدی پاره په دغه وخت باندې هغه امام سره چې کومه یوه سجده یې نیولې ده، هغه دپاره کافي او ساري ده. جزاک الله خیره.